خالقه. ډېره زیاته مننه کوم په سټیج باندې ناست د پښتو ادب استادان مشران. خبرې د دې د مخې نه کوم ځکه دغه خلک د دې د مخې خبرې کول داسې لمر د ډیوه نیول دي. خبرې به مشران کوي، زه به د شعرونه ووایم. شاهکار صاحب ډېره زیاته مننه کوم په اول ځل باندې د اول خان رسوا د دې ټولنې ته راغلو. د هغوی مخکې هم موږ ته ډېرې بلنې راغلي دي، خو چونکې بس یا به پکې قسمت نه و بل څه مسله به وه، خو په اول ځل باندې راغلو نو خوشحاله شو. د مشرانو سره د چارسدې د مشرانو سره کېناستو. دغه یو څو شعرونه وایم چې د خپلو اوښکو مشغولاتو به دې نه پرېښودم، د خپلو اوښکو مشغولاته به دې نه پرېښودم، چې مړ کولم دې سبا ته به دې نه پرېښودم. د خپلو اوښکو مشغولاته به دې نه پرېښودم، چې مړ کولم دې سبا ته به دې نه پرېښودم. هسې نه قام ځان سره واخلم سپوږمۍ ته لاړ شم، هسې نه قام ځان سره واخلم سپوږمۍ ته لاړ شم. سترګې مې وتړه رڼا ته به دې نه پرېښودم. او چې لیونی دې کړم د سپي په غپا هم تاویږم، چې لیونی دې کړم د سپي په غپا هم تاویږم. یاد کړه یو وخت و چې ګډا ته به دې نه پرېښودم. چې لیونی دې کړم د سپي په غپا هم تاویږم. یاد کړه یو وخت و چې ګډا ته به دې نه پرېښودم. او په خپلو لاسو به دې تود تنور ته ویشتي وم، خو په خپلو لاسو به دې تود تنور ته ویشتي وم، خو د ګاونډي په لاس سزا ته به دې نه پرېښودم. په خپلو لاسو به دې تود تنور ته ویشتي وم، خو د ګاونډي په لاس سزا ته به دې نه پرېښودم. پیسې مې وګټلې اوس راپسې لارې ګورې، خان صاحب پیسې مې وګټلې اوس راپسې لارې ګورې. غریب سړی وم نو خوا ته به دې نه پرېښودم. پیسې مې وګټلې اوس راپسې لارې ګورې. غریب سړی وم نو خوا ته به دې نه پرېښودم. او دغه یو څو شعره نور چې هغه وخت بیلو چې مې ویل درته والی واخلم، هغه وخت بیلو چې مې ویل درته والی واخلم. اوس دې قسم دی که جانانه په روپۍ واخلم. هغه وخت بیلو چې مې ویل درته والی واخلم. اوس دې قسم دی که جانانه په روپۍ واخلم. ما ته د نورو احساس راکړي پرې خوشحاله شمه، په بعضې وخت کې ښې مزې د بېوسۍ واخلم. ما ته د نورو احساس راکړي پرې خوشحاله شمه، په بعضې وخت کې ښې مزې د بېوسۍ واخلم. امیل به نه شم ارمان دی نو که وشم چېرته، شاهکار صاحب امیل به نه شم نو ارمان دی نو که وشم چېرته. څومره خوندونه به د یاره له مرۍ واخلم. امیل به نه شم ارمان دی نو که وشم چېرته، څومره خوندونه به د یاره له مرۍ واخلم. او مزدور سړی یم چې دیاړي وکم نو فکر کوم، مزدور سړی یم چې دیاړي وکم نو فکر کوم. په دې غوړي واخلم که مور له بې ګولۍ واخلم. غریب سړی یم مننه، غریب سړی یم، غریب سړی یم چې دیاړي وکم نو فکر کوم. په دې غوړي واخلم که مور له بې ګولۍ واخلم. او ما ور بخلی لالیه په دې مه یېرېږه، ما ور بخلی لالیه په دې مه یېرېږه، چې به بدل درنه د خپلې بربادۍ واخلم. او په خپله خاوره د خپلواکه ژوند سبق دې راکو، په خپله خاوره د خپلواکه ژوند سبق دې راکو. منظوره غاړه درنه واخلم که کوږی واخلم. په خپله خاوره د خپلواکه ژوند سبق دې راکو. منظوره غاړه درنه واخلم که کوږی واخلم. او غربته ونښله راځه خو چې مالدار شو منو، غربته ونښله راځه خو چې مالدار شو منو. که خدای په لاس راکړې بیا به دې ابۍ واخلم. غربته مننه، غربته ونښله، غربته ونښله راځه خو چې مالداره شوم نو. که خدای په لاس راکړې بیا به دې ابۍ واخلم. او پشم باران دی او زه تاج په نیمه شپه راغلمه، پشم باران دی او زه تاج په نیمه شپه راغلمه. زړه خو مې نن غواړي چې خوله درنه جینۍ واخلم. ډېره صادق صاحب ته پوښتنه ولرو، نن چارسدې ته راغلې، بیا د پښتونخوا په کچ باندې دا کومه دستوره چې راډوله شوې ده، داسې قسمه دستورو ته په کم نظر ګورئ؟ ډېره مننه ادب خان شیرپا صاحب ستاسو او ستاسو سره د ستاسو د کیمرامین. زه به دا ووایم چې څومره پورې د دې ادبي هلو ځلو د دې مشاعرو تعلق دی، نو زموږ د پښتو ژبه که تر نن تاریخه پورې ژوندی ده او موږ په دې کې دا خبرې کوو موږ او تاسو یو بل سره. بیا تاسو لکه مطلب دا دی چې ټلویزیون په شیشه باندې لکه خلکو ته دا خبرې کوو، دا هم د دې شاعرانو د دې مشاعرو هلو ځلو. ستاسو خیال په پښتو کې په یو دور کې چې کوم وخت زموږ اتلان ټول هندوستان ټول بر صغیر باندې هغه وخت پارټیشن نه و شوی،
لکه شیرشاه سوري شو دغسې لکه مطلب دا دی چې لودیان شو دا زموږ پښتانه خو د هغوی سرکاري او درباري ژبه فارسي وه دغسې په افغانستان کې پښتانه ډېرو خو د هغوی سرکاري او درباري ژبه فارسي وه پښتو ته حکومتي سرپرستي یو دور کې داسې دی د هغې باوجود پښتو ژبه ژوندۍ ده او موږ او تاسو پکې د یو بل سره خبرې کوو ورځ تر ورځه د پرمختګ په لار روان ده دا هم د دې مشاعرو برکت دی او زه په دې باندې ستاینه وړاندې کوم ټولې چارسدي لیکوالو ته خاص کر او خان رسوا پښتو ادبي ټولنې ته چې هغوی داسې مشاعرې جوړوي بیا نوی چې کوم تنظیم جوړ شوی چارسده ادبي تحریک نو هغې کې دا یو کمال شوی دی دا خبره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ستر مشر دا خبره کړې وه چې پښتنو په دې باندې اتفاق کړی چې پښتانه به اتفاق نه کوي نو دلته بیا شاعرانو کې اتفاق راوستی زما خیال دی څه دېرشو نه بره ټولنې رايوځای شوي دي د هغې په اعزاز کې معلوم دی مشاعره کېږي زه دې ډېره ستاینه کوم د قدر په نظر وکړم خپل پیژنګلو را سره کې د نن چې کومه دستوره را جوړه شوې ده یا کومه تنظیم سازي شوې ده په دې څومره وخت لګېدلی او دې کې د کوم ځای شاعران دي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ډېره زیاته مننه کوم علي خان شیرپور وروره چې تاسو دومره مصروفه زندګۍ کې موږ له څو لحظې راکړې ارشد جان شاهکار ما صدر اول خان رسوا د بي جرګه تورنګزی او دا کوم تحریک چې جوړ شو د ټولې چارسدې په سطح تقریبا چې 2 شو مقامي جرګو نماینده تنظیم دی چارسده ادبي تحریک د هغې جنرال سیکرټري هم یم دې کې تقریبا چې 3 میاشتې ولګېدې دا ټولې ټولنې راغونډول او بیا دوی سره مشاورت کول او بیا په هغې باندې هغه عهدې تقسیمول نو یقینا ډېر زیات ګران کار و خو دغه کابینه جوړه شوه په دغه کې چې د چا سوچ او د چا خیال و نو په هغې کې دغه نومونه لږ لازمي اخیستل غواړم چې د پړانګ محمد ارشد خان د دې سرپرستي کوي طیب الله خان طیب د هغې صدر دی جان محمد جانې نایب صدر دی زه پکې جنرال سیکرټري یم او د هغې نه بعد بیا نوره کابینه مونږ او د مونږ د شپږ تني کمیټې په خوښه باندې جوړه شوې ده نو دا نن چې کومه مشاعره ده د سپرلي په حوالې سره دا موږ د دغې تحریک د دغه ټولې ضلعي کابینې په درناوي کې را جوړه کړې ده جي څوک مو له رابللي دي دې کې خو مشران میلمانه موږ سره د دیر نه امین غفار صاحب دی حسین احمد صادق صاحب دی را سره د تخبینه ارشد خان دی پکې د پړانګو او نظیر صاحب دی را سره د سوات نه محمد رشید خوتي صاحب دی را سره د مردان نه اشرف قدر ملګري دی را سره ټول اشنغر خو ټول دی صدارت یې امین غفار صاحب کوي چې د دیر چترال یو ډېر نامتو شاعر دی نو داسې خو که زه شاته ګورم او یو نامیل یم خو زما په خیال چې زه به ده ویم چې نیمې پښتونخوا په سطح باندې کوم ملګري دي او شاعران دي نو هغه دلته موږ سره ناست ابراهیم تاج دی مدثر جهان دی زمونږ ډېر خوږ ورور د شب قدر نه ډېر سهار کتوزی صاحب را سره راغلی دی نو ډېر ښکلي ښکلي ملګري پکې شرکت کوي راغلي دي او موږ له درناوي لکه ستاسو راکړی دی نو الله دې ښاد او آباد لري خوشحاله دې راته اوسي خپل پیژنګلو را سره کې نن چې دا کومه دستوره را جوړه شوې ده دې ته په کوم نظر ګورئ او دا به د شاعرانو دپاره څه مفیده وګرځي ډېره مننه شیرپور صاحب چې د خبرو موقع م راکړه سحر کتوزی نوم مې دی د ملګري لیکوالان ضلع چارسدې صدر یم او دا نن چې کومه غونډه ده نو واقعي چې یوازې دا نه شاهکار صاحب دی او د هغې دا ټولنه اول خان رسوا ادبي جرګه تورنګزی کال په کال دا د سپرلي مشاعره هم کوي د اختر هم کوي میاشتنۍ غونډې هم کوي ډېر ادبي خدمات یې دي او دې سره یقینا چې لکه ډېر شعر او ادب وده کړې ده او کوي او د دې نه نورې ټولنې هم رنګ اخلي او موږ ورته ډېره د قدر په نظر ګورو دا د سپرلي مشاعره هم ده او اوس نوي جوړ شوی تنظیم چارسده پښتو ادبي تحریک د هغې درناوي کې هم ده او د هغې مشران خاص کر سرپرست اعلی ارشد خان بیمار دی رانغې یعنې هغې هم دلته کې څه ایوارډونه ورکولو نو دا دې ته موږ ډېر د قدر په نظر ګورو او موږ خپله کوشش کوو په پابندۍ سره چې ولې ځان راورسوو